نان نفقه به کومې زنانه ته میلاویږي، کومې زنانه ته به نان نفقه نه میلاویږي، نان نفقه به دې زنانه ته څومره میلاویږي، عدالت به کوم حالات مد نظر ساتي او د هغې مطابق به نان نفقه مقرروي. په کومو کیسونو کې به عدالت نان نفقه نه مقرروي، دا د کومو قوانینو د لاندې کیږي. زنانه ته څه اختیار دی چې دا به په کومه ضلع کې په کوم ځای کې مقدمه داخلي، او نورې د نان نفقې په حواله سره انتهایی اهمې خبرې دا به مونږ نن زده کوو. هغې زنانه ته به نان نفقه میلاویږي کومه زنانه چې خاوند والي یا په زور د خپل کور نه ایستلي او دا د خپل پلار کره ناستی او بیا یې د واپسۍ دپاره نه دې ته محنت او زاری کړي، نه یې دا کوشش کړی چې دا زنانه واپس راولي، نو دا زنانه په اصلي کې د ځان دپاره د دې سره چې کوم بچي دي نو دا د هغې حقداره ده چې څومره وخت دا د پلار کره اوسي نو دا نان نفقه حاصلولی شي. کومه زنانه حقداره نه ده هغه زنانه چې په خپله بغیر د څه وجې نه د خاوند د کوره تلي او د پلار کره ناست دی، نو دا نان نفقې حقداره نه ده. البته د بچو نان نفقه دا په خاوند باندې ده، که چېرې دا د دې بچو په پلار باندې که دا بچي د بابا کره اوسي او که دلته په خپل کور کې اوسي نو خاوند باوند دی چېرې دې بچو له نان نفقه ورکړي. زنانه به د دې بچو دپاره او د ځان دپاره د نفقې کیس څنګه کوي، نو دا چې دا د دې زنانه اختیار دی چې دا په کوم ځای کې اوسي. فرض کا دا په بونیر کې اوسي او دا واده په مردان کې ده، نو دا دلته په بونیر کې کیس کولی شي، د اختیار د دې زنانه دی. او د ویسٹ پاکستان فیملی کورټس ایکټ 1964 د دې قوانینو دې کې چې کوم قوانین دي د هغې د لاندې عدالت ته د سیکشن 5 تحت اختیار دا دی چې د نان نفقې او د فیملی معاملاتو مقدمه هغه واوري. بیا عدالت به کوم حالات مد نظر ساتي کله چې نان نفقه مقرري، نو د نان نفقې په وخت په مقررېدو په وخت باندې به عدالت د دې فریقینو سټیټس ته ګوري، د خاوند مالی حالاتو ته به ګوري او د ماشومانو تعلیمي اخراجات او د علاج سهولت ته به ګوري، دغه شانتې د بچو تعداد او د دې خاوند کم آمدن چې دی نو دا به عدالت مد نظر ساتي او د هغې مطابق په عدالت د نان نفقې حکم کوي. د کیس په دوران کې چې څنګه دا زنانه مقدمه داخل کی نو خاص کر د خپلو بچو دپاره په لومبي تاریخ کې 17A د دې فیملی ایکټ یو سیکشن دی د هغې تحت دا مقدمه به رواني، خو دا د خپلو بچو دپاره د هغې تعلیمي اخراجاتو دپاره د هغې د جامې پیزار دپاره د هغې د علاج معالجې دپاره دا نان نفقه یعنی پیسې دا د خپل خاوند نه غوښتی شي. مقدمه چې هر څومره چلیږي نو دا خاوند دې ته باقاعده باوند دی چې دې خپلو بچو ته دا نان نفقه او خرچه خوراکه دا د ماما کور ته یعنی د خپل میکې کور ته چې ورته موږ وایو د دې زنانه دې کور ته لیږلو ته دې باوند دی دا به ورته لیږي. زما په اخره کې یو درخواست دا دی چې په دې حواله سره انتهایی کوشش دا پکار دی چې فیملی میټر سړی په خپل کور کې حل کړي او د خپل کور خبرې د عزت خبرې دا عدالتونو ته راوړل بالکل نه دي پکار او په دې لحاظ سره ډېره زیاته ګزاره پکار ده او په عدالتونو کې د ډېر کړاو د ډېر تکلیف د ډېرو پیسو لګولو نه وروستو بیا د زنانه ته خپل حق میلاویږي یا د خاوند ته خپل حق میلاویږي. د دې وجې نه حتی الامکان کوشش پکار دی چې کوم فیملی میټرز دي نو چې دا سړی په خپل کور کې وکړي او د ټولو نه لویه خبره دی چې په بچو باندې د ډېر زیات بد اثري نو کوشش دا پکار دی چې تعلق لاول ښه وساتلی شي، اګر په تعلق کې څه کږلېج راشي نو چې بیا دا معامله په کور کې سړی حل کړي. وما علینا البلاغ.